بکو. حضرت ذوالنون مصری رحمت الله علیه هغه فرمایي چې یو بیت الله شریف سره یو نوجوان ولیدو او هغه بیا نیتونه تړي منځونه کوي سلام ګرځي بیا نیتو تړي اوږدې سجدې دي رکوګانې دي او بس منځونه دي او دې پکې مشغول دي. زه ډېر زیات په تعجب کې پرېوتم چې د هلک ګوره په ځوانۍ کې دی د نوجوانانو نورم ډېر فکرونه او سوچونه او دا بختور نوجوان د دا ټول وخت په سجدو کې تیریږي او په رکوګانو کې تیریږي او په قیام کې تیریږي او خدای ته ولاړ دی کعبه شریفه ته مخامخ. څومره بختور هلک دی. سلام یې وګرځولو زه ورنږدې شوم وایي ما ورته ویل چې ځوانه دا څه عمل کې بار منځونه کې نیتونه تړې خلک منځو کې یو څو رکعاته وکړي بیا په خپله مخه باندې ځي او تا ته مې د ډېر وخت نه خیال دی چې بس سلام وګرځې بیا پاسې نیت وتړې بیا سلام بیا پاس. وایي هغه ځوان راته وایي چې د حج د فریضې نه زه فارغ شوم هغه مناسک او احکام سرته ورسېده اوس د رب العالمین نه اجازت غواړم چې وطن ته لاړ شم او که لاړ نه شم. نو دا منځونه دغې دپاره کوم دا قیام او دا رکوع او دا سجده مې د دې دپاره ده چې د خپل خدای نه پکې اجازت غواړم چې ما ته رب العالمین د طرف نه اشاره میلو شي چې لاړ شه نو بیا به لاړ شم او که اجازت راته نه میلاویږي نو بس د بیت الله د خوا نه بیا نه خوځم. وایي چې دا خبره راته وکړه نو په دې کې یو پرچه د بره نه راوغورځېده او په هغه کاغذ باندې ورته لیکلي دي چې ځوانه ستا د عبادت ټول ما ته قبول دی او تا چې ما نه څه غوښتي دی هغه مې درله درکړه او په دې سفر باندې تا ته ما کامل مغفرت نصیبه کو او زه د الله مدد به تا سره اجازت د سفر ورته ملو شو او د بخشش زیر ورته ملو شو او د حج د قبلېدو زیر ورته ملو شو. مومن نور د خدای نه څه غواړي چې په دغه سفر کې داسې واقعات انسان باندې پیښیږي خو چې کله حسن نیت سره دی لاړ شي خالص د الله تعالی د رضا په غرض باندې بیت الله شریف ته یو سړی ځي او مدینه منورې ته یو سړی ځي نو دته خامخا مغفرت نصیبه کیږي. هغه ځای داسې دی چې د رحمتونو یو لوی سمندر دی نو د رحمت په هغه لوی سمندر کې چې یو سړی غوپې ووایي نو په هغه باندې د ګناه خیرې بیا نه پاتې کیږي. هغه د دا شک نه کوي چې یاره ما د لوی سمندر کې غوپې ووالې خو کېدی چې زما په بدن باندې خیرې پاتې شوي نه دومره لوی سمندر کې چې یو سړی ولامبي نو دې دا یقین ساتي چې د ګناه خیرې د ده په بدن باندې نه دی پاتې شوی او دې چې د هغه ځای نه واپس راځي نو د ګناهونو نه پاک او صاف واپس راځي.